بیا خدای خبر چې کوم حال را روان دی او دا اوس ښه حال دی څو کاله وروسته وګورئ څلور شپږ کاله پس تاسو یقین وساتئ دا تاسو ژوندي ناستئ که نه تاسو به مرګ غواړئ او مرګ به نی داسې حالت را روان دی داسې حالات را روان دي رونو که مونږ وایو چې نه دی راځي خود به راځي هغه وخت د دې را روان دی وخت د دې را روان دی کعب الاحبار د یهودو یو لوی عالم دی اسلام قبول کړو هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت عمر به 1.5 کاله ته نه رسي څومره 1.5 کاله ته به نه رسي نو دا 1400 هجری ته وګورئ که 42 ته نو اپل څو پاتې شو 1500 ته 58 ښه دی 58 کې ګورئ دی لسته کاله کې داسې غوبل به راشي چې تاسو باریان عالم د علم نالا دانا د عقل ګریان عالم به د علم ناریان عاقل به د عقل ناریان او خفه کېږئ ما یهودیان دوبۍ کې هم ګرځي ازاد او هر ځای ګرځي سعودي ته هم راغلل ګرځي دلته به هم راځي ګرځي دی که نه خو آخر کې به ستاسو جزیه قبلۍ ښه دا به غلامان زمونږ چې کله څوک امام مهدي صاحب راشي چې امام مهدي صاحب راشي نو دی باندې به درې ورځې به جنګ وشي په څلورمه ورځ به د اتیا حکومتونو نه مسلمان جنګ وګټي او جنډه د اسلام به ولاړئ او جزیه به ولګي چې یا جزیه قبول کا یا د سر قلم کېږي یا غلامي قبول کا نو دا یهود او نصارا به بیا ستاسو غلاماني اوس نه اوس یې مونږ لاندې کړي یو ښه بیا به دی د لاندې خدای دې زر هغه وخت راولي تاسو ته دې الله وښیو مونږ به یا ووینو یا نه خو د دې پته اوس نه لګېږي 20 کاله کې راځي 30 کې راځي 25 کې راځي دغه علم الله ته دی خو ښی به یې درته خدای دې دې نوجوانانو ته وښیي ښه ځکه بل حدیث کې راځي د خراسان نه تورې جنډې به خراسان د اټکه پورې دا ټول خراسان کې راځي زړو جغرافیه کې دا امداد د امام مهدي صاحب که جنډې به رواني چې د امام مهدي صاحب پیدا شو او هغه به جنګ کوي تمام چې یو الله اکبر وایي که نه نو نه به اټم کار کوي نه به تماشا نه توپه نه یو شی به نه چلیږي ښه لکه لوټې چې پرتې وي ښه بس صرف 3 ورځې به جنګ وشي د غشو د لیندو سیوا به ني غشي لیندو کې عرب بد دي ښه په څلورمه ورځ به اواز وشي مسلمانانو د اتیا حکومتونو نه جنګ ووټه کتاب الفتن د مشکات اخیری وګورئ نو بیا به دا یهودیان پټیږي نو ډکې به آواز کوي ګټه به آواز کوي ما څخه یهودي پټ شوی دی راشي نصراني پټ شوی دی مسلمان به دی وحي به مسلمان به دی وحي به یو ونه د غرقد ورته وایي دا به آواز نه کوي ما چې دا غرقد څه شی دی هغه چې ما ډېر تحقیق وکړ هغه دا پلوسه د سرکو دی پلوسه پېژنې دا سرکو دی به آواز نه کوي دا ما ګوره دې ارامېتوب ته یې وګوره دا به آواز نه کوي دا نو ځکه یې خدای پاک شنه سوځوي دا ګوره شنه سوځي ښه داسې ټسار کوي ما پې ازمیښت کړی دی داسې شنه سوځي ښه نو دا به آواز نه کوي حدیث شریف کې راځي دا ونه به آواز نه کوي نور به ګټې لوټې هر څه به آواز کوي الله دې هغه وخت دې کشرانو ته وښیي مشران به تلي کشرانو ته دې الله وښیي